سلامونه دا لفظونه ډاټ کام دی او زه وحید الله قرار یم. مینوالو نن را سره د شاهین بونیري صاحب کتاب دیوال سره خبرې په لاس کې دی. د دې نه در سره یو لیک شریکوم او د هغې نه مخکې چې درته ووایم چې شاهین بونیری څوک دی. شاهین بونیری د بونیر سیمې سره تعلق لرونکی یو صحافي او ادیب دی چې دا وخت په پراګ کې په مشال ریډیو کې د صحافت چارې ترسره کوي. هغه د خپل لیکونو او خبرونو په زور د پښتنو لس د شعور بیدارولو سره سره هغه ټولې ستونزې او شخړې چې پښتنو ته دي ګردې نړۍ ته برسېره کوي. شاهین بونیری په خپل کتاب دیوال سره خبرې کې لیکي باچاخاني پکار ده. باچاخاني خدمت ته وایي، بشر دوستی او انسانیت ته وایي، امن ته وایي، ورورولۍ ته وایي، مینې ته وایي او حرمت د وینې ته وایي. باچاخاني عبادت دی، عقیدت دی، قرباني ده، خپلواکي ده، عزت دی. په باچاخانۍ کې به څه وي؟ باچاخانۍ کې به نفرت، تعصب او اختلاف نه وي. په خدمت کې به اختلاف نه وي. اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي. باچاخاني جنگ سالاري نه ده، قلم سالاري ده. باچاخاني فیمینیزم دی او محبتیزم دی. باچاخانۍ کې د مور او خور د پړوني عزت وي، زیاتۍ به نه وي، حق تلفي به نه وي، بې عزتي به نه وي، جهالت به نه وي، تیاره به نه وي.